دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی دا نوجوان طبقه دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډمانی مکمل دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو او د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه وک فلال ډمان فلال په ډټسن کې کېنا وا ورته وای غړېږي په دې سره کوی وګورئ د الکانو حال ټرک ته وخه جواب وای غړېږي وی ګور واده جنگ ته راو غواړو په جنگ ځان سره روان کوي غړېږي او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند ستاینده نسل به کنجران او ډمانی ستا په ملک داسې نظام ناراضي هغه نظام ورشه ایران راوسته دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدل دی بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه اونی وې شنو لاسته غوس کوي نظام دسه ناراضي نظام دسه راضي چې د عدنان والا ترالا پر ټول په یو نظریه متفق شي خزو نرو یو نظریه ومنله نه پکې ورشه خزه بربند شتا نه بلو پرنټ شتا یو قانون جوړ شو چې صدر با وزیر اعظم با وزیر با بیګری نه او دسی بنئ چې مخکې موز نشي ورکوله صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به د مخ کې ور کوي. چین په یو نظریه متفق شو د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو ورته پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي تاسو د انبر سرای میخو مړونه چي دي ټول ورځ خزه سرای لګیایي پایت آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزي چینیان جوړي د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریټونه ور کوي چې ککړت یو کو پیزوان درتا چو نن ستا ملک د امریکای سپه دی تاسو خیال راغی عرض مې داو چې throughout ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي ملک جوړیږي نه ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی وخره نو نر کوچه وش اخره ته چا ویل مبارک شه ویل ولی ویل زوی دی وش هغه ول په توپه دیو لګي زما زوی مال د زوی څه فائدہ ده خو چې لوی شیخ خپل پیټه بوړي او خپل بوړم د خره زوی د مور پیټه په ځانه چي ها اچي کړه بچي به خپل پیټه وړي او زه به خپل پیټه وړم نو مونږه خريو خبر اوري او زوی مشوي دي مبارکیانه مالي خرو زامنو مبارکیانه مالي خری دغه سی بارونه به در باندې دا سرمایدار اچي استعمالی بم ګوتای بم او بیا بل ته در کې نږدې به بنگلې ته نشي ورتلې نږدې به دفتر ته نشي ورتلې عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته عظیم قهر روټه شتا جامې شتا کور شتا ارس شتا ذهني سکون نشتا ارس
سره ذهني طور پریشان او د ذهن اطمینان په څه کېږي؟ د زړه اطمینان په څه کېږي؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. د زړه اطمینان چې دی هغه صرف د الله په ذکر راځي. چې د الله ذکر نه د زړه اطمینان نه راځي. پاکستان نه د الله ذکر ورک دی، د زړه اطمینان نشته. نن په ټول پاکستان کې وګوره یو اطمینان د زړه چې دی په تبلیغي ډله کې دی. وای په ایمان دی پکې کنه؟ یو تبلیغي جماعت ته چې دړه اطمینان پکې دی او بیغمه لکه د ملنګانو غوندې په لارم ګرځي او د ملنګانو غوندې روانم یو اریان. تیر ورځو کې شب قدر نه راتلم، یو درې لکان ناس دي بسترې ورسره، زه ورته ودرېدم. هلکه څه کوئ؟ ویجی جمعې شپه ده، شب جمعې ته مرکز ته ځو. زلمی خسته هلکان ملکینی دی موټر کې. وینا نه جی سوزکیا براشي ملکینی بس کېمنول په لاره مې ته پوښتنې کولی چې هلکه تاسو په دې عمر کې خدا دی هلکانو خدا عمر د دې نه. ما ته مولانا صاحب زمونږ جماعت ته یو تبلیغي جماعت راغلی او د امریکې هلکان د امریکې اغي په انګریزي کې یو سپیچ وکړو او دا ټکی ویلو چې کڅوک دړې اطمینان غواړي په زندګۍ کې نو هغه په اسلام کې دی. وی والله دا یو کالو شو چې مونږ په دې تبلیغ کې لګېدلی یو. مولانا صاحب نم پروټای پرواشتا، نم په جامشتا، نم په پیسو شتا، په هیڅ هم پروا نشتا. او که 24 غنټې تصور مینو د الله او د دیوی چې دا مسلمان د دوزخ نه بچ. هلکان ماته نو نیغ میرا وستا تبلیغی مرکز ته مې ورننه استالته مې کوس کړو زه تیرا یو اطمینان دړه چې دې په دې ډله کې هغه ډله کې اطمینان نشته چې ته د لیډرای شوقي، ته د منبرای شوقي، ته د وزارت شوقي، ته د اقتدار شوقي، ته د مفاد شوقي، ته د ټیکو شوقي. هغه کې اطمینان نشته. اطمینان صرف او صرف په دې کې دی چې ته هغه خصلت په ځان کې پیدا کې او هغه صفت ځان کې پیدا کې چې کوم صفت د خدای دی. تاسو خیال راغی نو انسان ته پکار دادی چې هغه د الله په صفاتو ځان موصوف کی. مثلا کریمانه صفت ځان کې پیدا کی، پار چا کرم کوي. رحیمانه صفت ځان کې پیدا کی، پار چا رحم کوي. سخاوتانه صفت ځان کې پیدا کی، مال او دولت در سره ډیر دی نو د خوار غریب په کار راولي. دا د خدای خصلتونه دي.